په دغه معجزو کې یوه معجزه ده د معراج، په کوم کې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په ایخه باندې د اسمانونو سیر وکړو، جنت او جهنم ولیدلو، د الله پاک قرب ورته حاصل شو. دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو ډیره غټه معجزه ده، چونکې د رجب میاشت ده او نن 40 تاریخ دی د رجب، 2-3 ورځې پس 27 کوم د رجب تاریخ چې دی، دغه باندې د مبارک شپه را روانه ده. په کومه شپه باندې چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته د معراج د انعام او د فضیلت میلاو شو. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د شپې یا خو یو روایت کې راځي، مشهور روایت دا د ام هانی د هغې په کور کې وو او جبرائیل علیه السلام راغلی، په دې شپه باندې ول الله سوالو چې راپاڅېږه، الله پاک دې د خپل دیدار، الله پاک دې عرش ته غواړي. او یو حدیث کې دا راځي چې نبی علیه السلام د کعبې خواته چې کوم دا وړوکی دیوال جوړ دی، دې ته موږ حتیم وو. په دې حتیم کې دننه نبی علیه السلام ملاستې او آرام کولو چې جبرائیل علیه السلام راغلی او ورته ویل چې الله پاک دې خپل ملاقات ته غواړي. نو په دې وخت کې چې کافران د نبی علیه السلام خلاف ولاړو، نبی علیہ السلام ته هر قسم تکلیفونه ورکول، نبی علیہ السلام ډیر د تکلیف زمانه وا او د الله پاک له طرفه ته پیغام رااله چې راشو زما میلمه شه. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې راپاسېدلو او داسې وکړلو، حضرت جبرائیل علیه السلام د ځان سره بوتلو کعبې ته، حتیم ته. په حتیم کې د نبی علیہ السلام د شق صدر واقعه پیش کړه. شق وای شلولو ته او صدر وای سینې ته. د نبی علیہ السلام سینه مبارکه یې څیرې کړه. د نبی علیہ السلام د شق صدر واقعه د 4 پیرې پیش راغلی ده. اوله پیره چې کله نبی علیہ السلام د بنو سعد په قبیله کې وو، د حلیمه سعدیه په پرورش کې د 4 کالو وو چې شق صدر واقعه پیش کړه. بیا د 10 کالو په عمر کې شق صدر واقعه پیش رااله. په 3مه پیره باندې چې کله نبی علیہ السلام په غار حرا کې وو او د اولنۍ وحی ولراله، اقرأ باسم ربک الذی خلق، دا وحی چې راغلی په هغه ټیم کې نبی علیہ السلام 3م پیره د سینې د زړه اپریشن شوی او موږ ته اپریشن وو. او په 4مه پیره دې ټیم کې چې کله نبی علیہ السلام معراج لتلو، نو د معراج په شپه باندې جبرائیل علیہ السلام داغه د زړه اپریشن وو. او د زړه د اپریشن دغه ټیم کې غټ مقصد وو د الله پاک د تجلیات او د کتلو هغه عادت په کې واچول. لکه څنګه راځي کنه حضرت موسی علیہ السلام الله پاک د څه فرمایي، یا الله و عزت تعالی دل غواړم، قال ربي ارني انظر اليك. موسی علیہ السلام الله پاک ته فرمایي کله چې الله پاک سره ملاقات د پاره تور سینا غر تلا، موسی علیہ السلام الله پاک ته فرمایي یا الله و عزت ما زړه غواړي چې زه تا وینم، په خپل سترګو دی وینم. نو چونکې موسی علیہ السلام د زړه اپریشن نه دی شوی، د الله پاک لیدل، الله پاک تکدل، دا د زړه نشول برداشت کولای. نو ځکه الله تعالی ته فرمایي قال لن تراني، الله پاک ته فرمایي ته هیڅ چری مان شي لیدلې، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ها یو کار کو، مخامخ د غره ته ګوره، زه په دې باندې د خپل تجلی اچوم، د خپل توجه په سره ګوره چوم. کچر دا غر زما د توجه، زما د تجلی برداشت کړل، نو ته به برداشت کې او ته به ما ویني. خو چې کله الله پاک خپل تجلی فرمایلا جعله دکا وخر موسی صعقا، چې کله په الله پاک په غره باندې خپل تجلی فرمایلا، نو دا غر چې دا ریزه ریزه شو او موسی علیہ السلام بهوش پرې وته. صرف هغه منظر نه شو برداشت کولای. نو الله پاک ورته ویل چې ګوره ته دا نشي برداشت کولای، ته به زما تجلی او زما دیدار به څنګه برداشت کړې. خو چې کله نبی علیہ السلام معراج لذي د الله پاک دیدار لذي، نو الله پاک د حضرت جبرائیل علیہ السلام په ذریعہ باندې د هغه د زړه اپریشن وکړو چې د زړه مضبوط شي او دا زما دیدار او زما قرب په آرام سره وکړي. نو دا د دې شق صدر او د دې اپریشن غټ مقصد و. بهرحال نبی علیہ السلام چې کله اپریشن وشو، نبی علیہ السلام د غزین وروتلو او بار وته حضرت جبرائیل علیہ السلام یو سورلۍ تیار نیولې و چې هغه ته براق ویل شي. دا د جنت و سورلۍ و، دا دومره تیزه و چې په کوم ځای کې بل یو نظر پرې وتلو، په غزي کې بل قدم. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مکې نه روان شو بیت المقدس.
پلاره کې دوه درې واقعې پیښ راغلي. اوله یو واقعه دا پیښ راغله چې حضرت جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي لږ د سولې نه راکوز شه او دلته یو 2 رکعته لمونځ وکړه. نبی علیه السلام چې راکوز شو دا د کجورو علاقې وې، د کجورو باغونه وو پکې. نبی علیه السلام لمونځ وکړو، را روانېدو. جبرائیل علیه السلام ورته وایي تا ته پته ده دا کوم علاقه ده؟ هغه وایي ما ته خو پته نشته. جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا هغه علاقه ده کوم ته به چې ته د مکې نه هجرت کې او ځای به ورته دا یثرب دی، دا مدینه ده. بیا چې مخکې لاړل بیا په یو ځای کې حضرت جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي دلته لږ ودرېږه، یو 2 رکعته لمونځ وکړه. چې مونځ یې وکړو بیا ته جبرائیل علیه السلام تپوس کوي وایي پته ته ده دا کوم ځای دی؟ هغه وایي ما ته خو پته نشته دی، هسې غر دی. جبرائیل علیه السلام ورته ویل دا توري سینا ده، دا هغه ځای دی په کوم ځای باندې چې به موسی علیه السلام د خپل رب سره هم کلام کېدو، د خپل رب سره خبرې کولې. او په درېیم ځل بیا چې روان شل په یو ځای کې ورته وایي دلته لږ مونځ وکړه. چې مونځ یې وکړو وایي تا ته پته ده دا کوم ځای دی؟ نبي علیه السلام وایي زه خو نه پېژنم. جبرائیل علیه السلام ورته دا بیت اللحم دی، دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې د عیسی علیه السلام پیدایش شوی. بیا مخکې ځي نبی علیه السلام یو بله واقعه ورله پیش راځي. یو بوډا سړی مخې ته ولاړ دی او نبی علیه السلام خپل ځان طرف ته متوجه کېدل وغوښتل، خو جبرائیل علیه السلام ورته وایي دې کس ته توجه مه کوه. بیا چې مخکې لاړه یو بوډۍ ښځه ولاړ د هغې خپل طرف ته متوجه کوي چې دا ما سره لږې خبرې وکړي. جبرائیل علیه السلام ورته وایي د ده سم خبرې مه کوه. په درېیم ځل چې مخکې لاړ شل، درېیم ځل مخکې لاړ شي نو هلته یو څو کسان دي او هلته د هغوی ته د کلام سلام کولو اجازت میلاو شي. بیا د جبرائیل علیه السلام وایي د اولنۍ د بوډۍ ښځه دلته مخې ته راله دا ستا عمر دی، که تا چېرته دې طرف ته توجه کړې وې نو ستا امت به هم د عمر په حرص کې لګیا وي او ستا سره هم د عمر حرص پیدا شوی وي. او دا بوډا سړی چې و دا شیطان و، که چېرته ته دې طرف ته متوجه شوی وې نو ستا امت به د شیطان په دوکه کې راغلی وي. او دا درېیمه ډله چې وه دا د موسی علیه السلام او ابراهیم علیه السلام خلق و. بهرحال نبی علیه السلام د دغه ځای نه بیت المقدس ته لاړې او په بیت المقدس کې چې مسجد اقصی ته کله ننوتلو، په مسجد اقصی کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کله ننوتلو او داس خو مخکې نه کلی و تحیة المسجد مونځ. دا دوه مونځونه دي، یو ته موږ وایو تحیة المسجد او یو ته وایي تحیة الوضو. کله سړی جومات ته راننوځي نو د جومات د شکریا مونځ دا دی چې 2 رکعته نفل مونځ وکړي، نیت کوم 2 رکعته تحیة المسجد الله اکبر، او یا نوې اودس وکړي او د اودس نه پس 2 رکعته نفل وکړي، نیت کوم 2 رکعته نفل تحیة الوضو الله اکبر. او یو کس دی اودس یې وکړو او جومات ته هم ډایرکټ راغلی نو دا ویلی شي چې نیت کوم 2 رکعته د تحیة المسجد او د تحیة الوضو د دواړو نیت یې پکې وکړي، نو دواړو ثواب ورته الله پاک ورکړي. کله سړی جومات ته راننوځي د کېناستلو نه مخکې 2 رکعته مونځ کول نفل چې کوم خلک دې ته وایي تحیة المسجد. او چې اودس دې وکړو که په کور کې که په هر ځای کې دې وکړو د هغې نه پس 2 رکعته مونځ کې نفل دې ته تحیة الوضو ویلی شي. نو سړی کله جومات ته راځي د نبي علیه السلام په دې طریقه باندې عمل کولی شي. برحال نبی علیہ السلام 2 رکعته مونځ وکړو، تحیة المسجد مونځ یې وکړو او د هغې نه پس بیا نبی علیہ السلام ته د امامت حکم وشو. هلته الله پاک ټول نبیان هلته الله پاک راجمع کړي وو او دوی ټول د نبی علیہ السلام د امامت په انتظار وو. نبی علیہ السلام راغلی او دوی له امامت وکړو، مونځ یې وکړو. د هغې نه پس یو نبي وایي راتلو او خپل بیان به کولو، د الله پاک دپاره به حمد و ثنا ویله او خپل تعارف به پیش کولو او څه به ویل ټول تعریفونه د هغه الله دپاره دي چا چې زه کلیم الله جوړ کړی یم. موسی علیه السلام به ویل، ابراهیم علیه السلام به ویل ټول تعریفونه د هغه الله دپاره دي چا چې زه خلیل الله جوړ کړی یم. دغه شانته په نمبر باندې ټولو نبیانو خپل هغه خطبې او بیانونه وکړل او په آخره کې نبی علیه السلام بیا خپل بیان وکړو او بیان کې وایي ټول تعریفونه د هغه الله دپاره دي چا چې خاتم النبیین پیدا کړم، زما امت په آخره کې پیدا کړو او جنت ته تلو کې د ټولو نه مخکې دی. دغه شانته ټولو نبیانو خپل بیانونه وکړل. د هغې نه پس بیا نبی علیه السلام د مسجد اقصی نه راووتو. بار ورته حضرت جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام تیار ولاړو. هغه براق سورلۍ چې وه هغې د واګو نه نیولې ده تیاره. نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 2 پیالې رامخکې کړې، په یوه پیالې کې شودو او په یو کې شراب. نو دا د نبی علیه السلام دپاره یو ازمایښت، یو امتحان و.
نبی علیہ السلام دا شودو پیاله واخیستل او شراب هغه پریخوستله جبرائیل علیہ السلام ته وی دا د خو وکړ دا شوده علم دی دا دین دی او دا شراب چې و دا دنیا و تا د امت د پاره دین خوښ کو د امت د پاره د علم خوښ کو او دنیا دې پریخوستله بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې بار وروته جبرائیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام ته تیار ولاړو نو په دغه ځکه یا خو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه براق باندې د اسمانونو سیر وکړو او یو روایت دا ده چې نه الله پاک ول د جنت الفردوس نه د سیړې په شانته د زمرودو یو سیړې جوړ کړي او پاغي په ځای باندې الله پاک علیه السلام اسمانونو ته وختو نبی علیہ السلام چې کله اولنی اسمان ته رسي حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات وشو حضرت آدم علیہ السلام متوي مرحبا بك یا ابن صالح و یا نبی صالح اے زما نیک بچیا او اے نیک نبی تا تری هر کله نبی علیہ السلام ویل چې آدم علیہ السلام دوان طرفونو ته صورتونه او شکلونه دي نبی آدم علیہ السلام چې د خي طرف ته د صورتونو ته ګوري خوشحاليږي او چې د ګس طرف ته وګوري نو خپشي او په جړاش جبرائیل علیہ السلام نه تاسو کو ناغو ته وای دا خلاصه چې کوم شکلونه دي د جنتینو دي دي ته چې وګوري آدم علیہ السلام خوشاله شي چې شکر دې دا بچیان خو دې بچ او چې دې ګس طرف ته وګوري نو دې ګس طرف ته چې کوم شکلونه دي دا د جهنمینو دي نو د دې د وجه هغه په جړا شي چې دا زما زامن زما بچي دا د جهنم حقدار ودی شو په دې باندې جاء بهرحال نبی علیہ السلام دغه ځینه به روان شو دویم اسمان ته لاړې په دویم اسمان کې حضرت عیسی علیہ السلام او حضرت یحیی علیہ السلام سره ملاو شو په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیہ السلام سره ملاو شو په څلورم اسمان کې د حضرت ادریس علیہ السلام سره په پنځم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره په شپږم کې د موسی علیہ السلام او په اوم اسمان کې د حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاو شو کله د ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات کړي د ابراهیم علیہ السلام سره یو مکالمه وشوه ابراهیم علیہ السلام مرتوی هغه متأخد دعا ویله مرحبا بك یا ابن صالح دا د ابراهیم علیہ السلام او نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې راځي نو ځکه ورته وای مرحبا بك یا ابن صالح و یا نبی صالح اے نیک بچیا او اے نیک نبی تا د هر کله او به ابراهیم علیہ السلام وای ابراهیم علیہ السلام په دغه ټیم کې بیت المعمور دا د خانه کعبه نه بالکل بره په وم اسمان کې د فرشتو یو خانه کعبه وته موږ ویلو د فرشتو یو د طواف ځای دی او حدیثونو کې راځي چې د ورځې او یا زره فرشتي د دغه خانه کعبه نه یا دغه بیت المعمور نه غیر چاپیره طواف کوي او چې کومې فرشتي یو پر طواف وکړو نو د پوره د کائنات چې څومره عمر دی پر ټول عمر کې به داغه چرته دوباره نمبر رانشي دومره د الله پاک فرشتي ابراهيم عليه السلام بیت المعمور ته ډډواله او نبی عليه السلام سره دا خبري رواني او به ورته وی ابراهيم عليه السلام ته وی خپل امت ته زما سلام وایا ټول وی وعليه السلام ورحمت الله وبرکاته حدیث کې راځي چې کله دا حدیث واوریدلو علما فرمایي چې کله دا حدیث ورسېدلو چې ابراهيم عليه السلام خپل امت ته سلام ویل دي نو ته په جواب کې وی وعليه السلام ورحمت الله وبرکاته نو د ابراهيم عليه السلام هغه سلام هم شکر دې سره ورسېدو حضرت ابراهيم عليه السلام ته فرمایي چې خپل امت ته زما دا نصیحت دا خبره ورسوه چې جنت ډیر ښایسته دی او دا غي او به ډیر خوږی دي خو ګوره جنت یو چټیل یو اوار میدان دی یو صحرا ده پدې کې ونی بوټي نشته دي د دې ونی بوټي سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله او الله اکبر جنت درته ملاو شو خو که ذکر فکر دې نه دی کړي الله پاک دې نه دی یاد کړي نو اسی چټیل اسی خوار میدان لپاره نو ځکه ابراهيم عليه السلام ته فرمایي خپل امت ته وایا الله پاک یا ډیر کو چې خپل جنت ځان له خپل خېسته کوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته په دغه سدرۃ المنتهى کې نهر کوثر مفودل شو نهر کوثر یا حوض کوثر نهر کوثر دا یو دسی نهر دی چې څوک د دیو بو وسکی نو ټول عمر به چرته به تګی نشي او دې نهر کوثر په اخري کناره باندې یو حوض دی چې هغه ته حوض کوثر ویل شي دا هغه حوض دی چې کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حشر په میدان کې په دې حوض باندې ولاړی او خپل امتیانو ته به داغې نو وبور کوي او څوک چې دغه نه یو پیر وبو وسکلی هغه به هیڅ کله چې دې به تګی نشي الله پاک مونږ ټول ته د حوض کوثر وبره نصیب کړي نو په دغه ځکه نبی د سلام ته د نهر کوثر مو خودلې شلو او په دغه ځکه نبی د سلام جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي صورت کې په اولنی ځل ویل
ته جبرائیل علیه السلام چې کوم خپل صورت دی خپل شکل دی په دغه ځکه نبی علیه السلام حضرت جبرائیل علیه السلام ولید بیا نبی علیه السلام دغه لږ مخکې روان شو نو الته نبی علیه السلام سریر الاقلام یا سریر الاقلام د قلمونو د راخلو اوازونو ته سریر ویل شي نو په کوم ځکه چې دا تقدیر لیکل کېږي د هغه زینه یو قسم आवाज راتللو د هغه قلمونو आवाज نبی له سلام واورید نو ول دا هغه زیاده په کوم ځکه چې فرشتي لګي دي مسلسل د ټول کائنات تقدیر لیکي بیا نبی له سلام د هغه زینه مخکې روان شو سدرۃ المنتهى سدرۃ المنتهى اصل کې دا د یو د بیره یو ونه ده د دې جړلې وي په شپږم اسمان کې دي او څنګه چې دا و اسمان ته رسیدلی دي او د دې هر پاڼه باندې یو فرشته مقرره ده چې هغه د الله پاک حمد و ثنا بیان د الله پاک ذکر کوي نو نبی رسول الله ته سدرۃ المنتهى ورخدل شولا د سدرۃ المنتهى نه پس کله نبی رسول الله بر عرش طرف تطلو جبرائیل علیہ السلام ته بس زما سٹاپ دا سدرۃ المنتهى دا هغه ځای دی چې د کم زینا د سدرۃ المنتهى نه لاندې خلق پورته نشي تللی او د بره کم خلق دی هغه ښکته نشي راتللی نو حضرت جبرائیل علیہ السلام د سدرۃ المنتهى نه ښکته کس دی د دې د وجه نبی علیہ السلام ته فرمایي وجه د دې نه بر نور نشم نبی علیہ السلام ته فرمایي تو خو عجیب مرګره ته ما په دې سي کې پرې دی ځان نه مليږي جبرائیل علیہ السلام ته وایي کما یو قدم مخ نور واخستو د الله د نور د الله د نور د وجه زما را ټولي وزري وسلي زبر زه شمه د دې نه بر ته ماته هیڅ اجازه نشته نبی علیہ السلام دغه زینه بیا ځان لذي به نبی علیہ السلام سره هغه سورلې هم بدل شول ګوره براق چې د دنیا او د اسمانونو سورلې و اوس دا سورلې خبره نشي تللی نو نبی علیہ السلام د پاره یو بل سورلې راوستل شو چې هغه طرف رف ویل شي نبی علیہ السلام پر رف سورلې باندې سور شو او د هغې نه او یا زره پردې راتاو کړې شولې په او یا زره پردو کې وي هره پرده د بلې پردې نه مختلفه وه نبی علیہ السلام په اویا زره پردو کې د الله تعالی دیدار د پاره روان شو اوس د الله پاک دیدار ته ورسېدلو الله پاک سره ملاقات وشولو الله پاک سره دیدار څنګه وشو داسې الفاظ وسه پورې یو کتاب نه دی لیکلی چې نبی علیہ السلام الله پاک سره ملاقات داسې وشو بس ټول څه وایي ثم دنا فتدلى بس به ورنږدې شو او خو ورنږدې شو فکان قاب قوسین او ادنا هغه د هغه غشي چې په ویلې کمان چې دی د دوو کمانونو د فاصلې په هم تفاصله ورته پاتې شو فاوحى الى عبده ما اوحى او به خپل بنده سره هغه خبره وکي هغه وحي ورته وکړه چې څه هغه وکړ نو په دغه ځکه نبی له سلام ته د الله پاک قرب حاصل شو الله پاک ولا په دغه ځکه دو درې انعامونه په دغه ځکه په نبی له سلام باندې وکړ او ان شاء الله کوشش وکړو ټیم کم دی ان شاء الله په بل جمعه کې خو یو خبره پدې کې دا پاتې شولا چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا کم معراج قصه چې وا دا نبی رسول الله ته چې معراج وشو دا روحاني او جسمانی روحاني مطلب دا چې په خوب ودو خوب کې دا ارث ولیدل کنه نبی له سلام بذات خود د جسم سره د روح سره نبی له سلام د اسمانونو دا سیر کړي نو ځکه خلک دا وایي چې نبی له سلام د په خوب کې شوی دي او جمهور او اکثر علما په دې باندې متفق دي چې دا نبی له سلام د جسم سره د روح سره نبی له سلام دا سفر کړي دي غني کو ګوري چې کله نبی له سلام سار کې کافرانو ته دا خوب ویلو هیڅ نه منله کچر تدا سی د خوب قصه وي نو خامخا دی به ویلې وي نبی رسول الله د دینه مخ کې دوی شپېرې په خوب کې وته د معراج شوه دي هغه باندې کافرانو اعتراض نه وکړي اعتراض په دې کله چې یو جسم په دومره معمولی وخت کې څنګه د اسمانونو سیر وکړو عرش تلاړې او جهنم او جنت ولیدل ان شاء الله جنت او جهنم ذکر به ان شاء الله بل جمعه کې کوو دا ټول ارث په یو شپه کې تر دې چې حدیثونو کې راځي چې نبی رسول الله چې هغه اودس کړي او به په ځمکه روانې وي او به لا وسم روانې وي چې نبی اسلام واپس راغی نو په دومره لږ ټیم کې هیڅ نه منله صرف ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زمان نبی ویل دي زمان مرګري ویل دي نو هغه فورا دغه تصدیق وکړو نو د دې نه معلومیږي چې دا ټول خبره ده نبی له سلام سره جسم په حساب سره شوی او په شروع کې الله پاک وایي سبحان الذي اسرا بعبده سبحان دې پاک دې د هر کمی کوتاهی نه پاک دې که یو چا عقل منی کنه منی خو د الله پاک د دې کمی کوتاهی نه پاک دی موږ د خپل عقل په حساب سره خصوص لګولې شو خو الله پاک دا کمی نشته چې په دومره لږ ټیم کې دومره غټ سفر په یو انسان باندې وکړي او بل ځکه
الله تعالی ته سبحان الذي اسرا بعبده خپل بندي چرته بوتلو خپل بندي د شپې بوتللو خپل دیدار د پاره نو دلته ګور الله پاک د عبد لفظ دی د پاره راوړی دی چې نبی دی د ټولو نبیانو سردار دی او دومره غټ سفر وکړو خو د هغې باوجود الله پاک وایي دا عبد دی دا غلام دی نو دې کې موږ ته درس دا دی که ته ډېر څه شي که تا سره ډېرې پیسې دولت دی اولاد دی دی خو ګوره ته عبد یې ته بیا هم د الله پاک غلام یې په دې خپل هر څه باندې غرور او تکبر مه کوه بس الله پاک دې موږ ټولو ته په دې ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق